د خو خلکو صحبت چې کم دی نو هغه د انسان په زندگی کې ډېر لوی اثر ساتي. په یو روایت کې راځي ابو زرین رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله مبارک فرمایل وی تاسو ته داس یو خبر اونکم چې د دین ډېر لوی مدار په هغې باندې دی. صحابه ورته یا رسول الله ولې نه راته وفرمایې؟ رسول الله مبارک ورته وی د هغه خلکو مجلس کې خامخا شامل شئ چې کم مجلس کې د الله ذکر کیږي. دویم چې کم تاسو داسې یو ځای کې ځان لکینې نو خپل زړه کې په خپله ژبه د الله یاد کوئ، د الله ذکر کوئ، د الله ذکر مه پرېږدئ. دریم نمبر رسول الله مبارک ورته فرمایي وی تاسو چې محبت کوئ د الله دپاره وکئ او که بغض کوئ هم د الله دپاره وکئ نو تاسو به په دنیا کې هم کامیاب شئ، په آخرت کې به هم کامیاب شئ. په یو حدیث کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی په جنت کې ډېر ښکلې محلات دي، وی د هغې دروازې کولو دي خو دومره ښکلې دروازې دي وی چې څنګه د سپوږمۍ رڼا د دکه شانتې پړک وی. رسول الله مبارک ورته فرمایل وی په دې دننه دروازو کې به هغه کسان کینی وی چې کم خلق صرف د الله رضا دپاره د الله د دین دپاره یو بل سره محبت ساتي، دې کې به هغه یو کسان کینی. د خو خلکو صحبت چې کم دی نو هغه د انسان په زندگی کې ډېر لوی اثر ساتي. که د علماو په مجلس کې یو انسان کینی نو بعض ډېر خلک موږ داسې کتلي که عالم نه وي نو د عالم په شانتې ښکاري د هغه د صحبت د اثر په هغه کې وي.